بسم الله الرحمن الرحیم. یو اهم مسله د احادیث په بیانول کښې د احتیاط په باره کښې ده. میش کله ور ډېر بلا ججک د احادیث نسبت رسول الله ته کوي او هغه بې احتیاطه بیانوي. که چیرې داسې وشي چې یو نسبت د یوې خبرې رسول الله ته وکړي، در حقیقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منقولات کښې نه وي، په روایات احادیث کښې نه وي، نو د ډېر غټ ګناه مرتکبین ګرځي او د ډېر غټ ګناه مطلب ارتکاب یې موږ وکړه. ګوره صرف ابو ایوب انصاري رضی الله عنه هغه اول میزبان دی د هجرت په وخت چې مدینه ته رسول الله تللی و. اول میزبان ابو ایوب انصاري رضی الله عنه دی. هغه صرف د دغې یوې خبرې د پوره چې یو حدیث یې اورېدلی و، په راوي پسې یې یوه میاشت سفر وکړه چې آیا دا څه نه ده، تو په خپله دا حدیث د رسول الله نه اورېدلی دی که تو د بل چا نه اورېدلی دی. نور حدیث ټیک ټاک په دا کښې شک نه و ورته، نو صرف یې د یوه حدیث د سند د پوره یوه میاشت سفر کړی و. ورته یې څه خواروک شوک هم نه وکړه چې مو د دغه علم او د حدیث د اخلاص په بنیاد چې کوم سفر دی کیدای شي په دا کښې د مو په ثوابه کښې کامل وشي. نو ځن میږه احادیث نقل کوي هم الله دا معافي وکړو، بیا دغه د پوره احتیاطي جملې نه بیانوي. په چېرته چې د احادیث د ذکر سره میشتو دا ټکی کوي چې مفهوم حدیث داسې دی، شاید حدیث وي، شاید دا حدیث داسې وي. نو کم از کم څه احتیاطي الفاظ جملې هم بیانول په چار دي. ایو تابعی لیکي یوه صحابي په حواله سره چې کله و دا حدیث ذکر کوو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، صحابي دی اورېدلی و چې رنګ به تک زیړ شو، کپیو پیتاري شو، پتراولو شو. صحابو پوښتنه ځنې وکړله چې حضرت چې ته کله د خوږه پیغمبر طرف ته د حدیث نسبت کوې، دنه خبرې منقولوې ها، تو رنګ زیړ شي او ډېره ګبراوې. دا یې ورته یایي چې زه ډارېږم چې داسې نه وي چې د مونه د حدیث په نقل کول کښې غلطي نه وشي، کامي کوتاهي نه وشي، زه د ډېر غټ جرم د ډېر غټ ګناه مرتکبه وګرځم. یو صحابي چې په خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته نوستی، هغه د حدیث په نقل کول کښې څومره لویه محتاط دی او څومره زیاته کوشش کوي او څومره زیاته حساسیت سره یې نقل کوي. موږ ډېره ملګري داسې وي چې د حدیث په نقل کول کښې ډېر احتیاط نه کوي. هره خبره ده بس پیغمبر فرمیلی دي، خوږه رسول فرمیلی دي، رسول الله فرمیلی دي. حالانکه د دې وجې نه د اسماء الرجال یا د روات تحقیقات تدقیقات په دې پسې مجاهدي شوي ځکه دي چې د حدیث په نقل کول کښې هېڅ قسم کمی او خمیر ونه شي. اسفارې کړي دي ډېرې اکابرین مشرون علما محدثین اسیای سته څومره روات دي او څومره اسناد دي د یوه راوي د تحقیق د پوره میاشتې پورې نه سفر شوي دي. او یقین خطیب بغدادي په خپل تصنیف کې لیکي چې کله ورداسې هم شوي دي چې موږ د یوه راوي تحقیق کولی د پوره د ده کلي ته ولاړلي چې دا سړی ثقه دی، عالم دی، احفظ دی، اتقا دی، ریحان سحن اخلاقیات یې څرنګه دي. چې په موږ هغې کلیوالو پوښتنه وکړله چې نه دغې سړي تو ځان را پوښتنه کوې، څه رشته مشته خو نه ورسره کوې، څه دوستي مستي خیال خو نه شته؟ موږ بیا ورته وویل چې نه ده د حضور صلی الله علیه وسلم نه دا حدیث نقل کړی دی. موږ تحقیق کوي چې دا سړی څرنګه دی، قابل دی دی چې د ده روایت مخکې نقل شي او دا د روات په فهرست کې شامل شي، دا روایات د روایات په فهرست کې شامل کی که شامل نه کی. نو دغه شي د پوره دومره مجاهدي شوي دي، کوشش شوی دی. میشته په چار دو دا څه خبره هم د سړي ته یوه خبره معلومه نه وي، لا عالم دا هیو علم دی غالبا حضور صلی الله حدیث شریف شردرین شاید چې کم سړی دا و چې زه په دا خبره نه پوهېږم، دا هیو علم دی چې خدای پاک چاته دا صفت ورنصیب. موسی علیه السلام خپل قوم ته خطاب کوي، چا پوښتنه پرې وکړله چې موسی تر تونه عالم
فی الناس بل څوک شته په دې واخښې. ده ورته وویل چې لا الله جل شانه واقع پر نظر کړه چې ویل نه او موسی دا خو په وچه باندې میشت یې مو بنده حاضر په دریوبینه کې شدی تلش کې یې حال ملیم کا پسې لوړ شه باقاعده شاګردي وکړه پسې لوړ شه دا ټکی الله جل شانه ته هم دی ور محبوب الله ته ور مبغوز دی لہذا دا یو شی صفت دی خیر دی وکړه ته نه معلومه څه خبرانو نو اصل شی بنیادی خبره دا و چې حدیث نقل کوي ها چې حضور صلی الله علیه وسلم ته میږ د داسې خبرې نسبت ونه کړي میږ نه دا ډېره غټ جرم وي دا ډېره غټه کوتاهي وي غټ ګناه وي چې دنه نوی نقل د سره نوی متعلق او میشتو سي نسبت ورته وکړي دا نیستا وي یا غیر دا نیستا وي احتیاط کول پکار دي الله جل شانه دا مو ټول ته د عمل توفیق